چې مړه دي نه ماړه دي پرې که سپي دي که سړي دي د شپیان له دسترخانه د ریزو خبرې وکړو. راځئ چې ښو او بدو ټولو ورځو ته یو موټ سو د چغې د اشر او د جرګو خبرې وکړو. کلاسیکل عربیک نه ده چې کوم د قرآن شریف ژبه ده. زه د پته سره او نور به جنت له د پښتو سره ځي، زه ځم پښتو له جنته سره. د دې پرتمنې غونډې ګرانه مشره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ عهدیدار مشرانو او په دې غونډه کې د دې غونډې برخوالو ورونو، زه پرون راغلی یم انګلنډ او داسې خیال مې نه و چې په غونډه کې به وینا کوم. په دې غونډه کې د دې دپاره ګډون لرم چې له نورو ملګرو، له پروفیسرانو، له نورو ادیبانو، شاعرانو سره زده کړه وکړم. خو ډېره مننه ویاړم په دې چې بس د دې غونډې برخوال یم. دا هم یو لویه خبره ده. ښاغلي کبیر افغان په ډېر ښه طریقه د دې ژبې د نړیوالې ژبې تاریخي اهمیت تاسو ته ووایه، او حقیقت دی چې یو شی له آره تاریخي وي، له بنیاده، نو پر هغه موږ چې ټوله یا اکثره نه یوازې سیاسي خلک یو بلکې د سیاسي ګوند ملګري یو، نو زموږ دپاره هر هغه ستونزه چې نن زموږ به خپل ژبې ته ده د هغه تشخیص او بیا د هغه علاج هم پکار دی چې په سیاسي انداز وکړو، د دې څېړنه وکړو، پلټنه وکړو. له آره په دې چې په 21 جنوري په فروری لکه څنګه چې وویل سو په بنګال کې ځینو خلکو د خپلو وینو په قربانۍ یو بنسټ، یو بنیاد کښېښو چې پر هیڅ قسم کام باندې چې هغه خپله ژبه، کلتور، تاریخ لري، یو پردی خلک، حکومت په جبر یوه ژبه په مصنوعي انداز نسي تپلی. نو هغه خلک نن په ټوله دنیا کې چې له صدیو ځایه خپل ثقافت دی، خپل ژبه یې ده، لکه څنګه چې کاکړ صاحب وویل، او د هغو تمام کاروبار د ژوند، د هغوی تعلیم ټول په هغه ژبه دی، هغه هم نن دغه ژبه لمانځي، د دې په اهمیت خبر دي. نو موږ هغه خلک چې تر اوسه لا د دې جوګه نه یو، لا تر اوسه پورې په خپله معاشره کې، په خپل تعلیم نظام کې، په خپل هسپتالو کې، هر ځای چې وي، یا په حکومتي لارو چارو کې په پښتو ژبه زموږ نظام نه کارول کېږي، نو موږ خو ډېر پاتې یو. نو زموږ دپاره د دې ژبې اهمیت تر هر چا زیات دی. بنګالیان هغه خلک چې د هغو په قرباني د ژبې اهمیت دی، تاریخي ژبه ده، هغه هم نن یو کام دی، او هر کار چې دی هغه د هغو په ژبه کېږي. نو تر ټولو لویه خبره دا ده، تواب خان هم دې ته اشاره وکړه چې که حکومت دی یا ریاست دی یا که خلک دي، دا ټول باید چې خپل د ژبې ژغورنه وکړي. تاسو وګورئ چې موږ د پښتانه په حیثیت، د قام په حیثیت، له ډېرې زمانې په یو داسې نظام کې یو چې موږ په زیو، په خیالیو کې ویشل سوي یو. زموږ د تګ راتګ یو له بله سره د کاروبار داسې ذریعې نه وي. نو د خلکو دا خیال و چې هره قبیله شاید ځان له یو قام دی، او هره ژبه چې دوی وایي نو د هغه فلاني ژبه ده، وزیري ژبه، کاکړي ژبه، دا ګردود دی. ویل کېدله پښتو، او خلک ول زه خو په وزیري نه پوهېږم. د دې وجه دا ده چې یو خو زموږ د تګ و د راتګ
وسیلې و ذریعې کمې وې، او بله دا ده چې له د باندې څه پر موږ دا خبره وتپل سوه چې ګویا پښتو یوه ژبه نه ده، دا د هر قام د هرې قبیلې جلا جلا ژبې دي. د دې تشخیص بیا دا خبره ده چې داسې ریاست داسې حکومت نه و چې زموږ خپل وي، خپلواک وي، چې په یوه طریقه په یو نظام دا ټول خلک لکه ډاکټر صاحب چې دي نور دي د دوی په مشوره یو داسې think tank جوړ سي، یو داسې لینګویج سوسایټي جوړه سي چې زه په تفصیل کې نظم لکه په ترکي کې چې مصطفی کمال اتاتورک جوړه هغه سره یو ځای سي، او بیا که د اخبار ژبه وي، که د ټلویزیون ژبه وي، که د ریډیو ژبه وي، په هغه یوه خلک دې په خپله علاقه کې په خپل ګردود ګایېږي. لیکن لکه نن چې عرب دي، زه به تاسو ته مثال وړاندې کړم، له مراکش یې واخې تر بصرې پورې د عراق، بیا لوړ له شام له اردن یې واخې لاندې تر سودان پورې له سنګال او دا نور چې تور افریقا ورته وایي، دا ټول په یوه نه یوه انداز. تر دې لا هم چې ما او ډاکټر صاحب حامد خان چې کار پکې کړی دی ډاکټر په حیثیت، یوه جزیره د یو ملک دی مالتا یا مالټا چې انګریزان بولي، په هغه کې لا هم چې کومه ژبه ویل کېږي هغه هم عربي ژبه. دا ټول ګړدودونه دي، دا ټول په خپل خپلو ملکو کې په خپل ګړدود ګایېږي. لیکن چې کوم وخت ټلویزیون ګوري، کوم وخت اخبار لولي، هغه یوه عربي ده. هغه چې کوم سټینډرډ ماډرن سټینډرډ عربیک چې جوړه سوې ده، کلاسیکل عربیک نه ده، چې کوم د قرآن شریف ژبه ده هغه ته ورته، هغه ته نږدې ژبه ده، خو په هغه خلک پوهېږي په دې چې په سکولو کې ورته ویل کېږي، په دې په سکولو کې ورته. اوس زه له آر له بنیاده له خاندانه د خانوزه یم، زه کاکړ یم، پانیزه یم، او زه چې په خپل ټبر کې ګایېږم له خلکو سره، بیا زه ګایېږم بیا پلانې صاحب سوی دی، د هغه کړګې ده. لیکن په دې مجلس کې چې د ټولو پښتنو مجلس دی، په یو نظام دا غونډه یو قسم کام دی، یو ځای دی، یو دغه یو انتظامي اکایي ده، یو یونټ دی، نو زه په دې ژبه ګایېږم چې دا زموږ یو ګډ ګړدود دی چې په کار دا دی چې که سبا داسې وخت راسي چې یو داسې نظام جوړ سي چې دا ټوله خلک په دغه ژبه اخبار وایي، نو بیا زموږ ژبه دغه، زه په دې ژبه په دې ګایېږم چې داسې یو قسم مثال جوړ سي چې دا زما خوب دی، دا زما خیال دی، او دغه یو انداز دی چې د دې تشخیص دا دی، او د دې علاج هم دا دی چې هغه سیاسي دی. او سیاسي په دې انداز چې دا ما استاد چې نن کومه پارټي جوړه کړې ده او خان شهید ټول قرباني خلکو په یو سیاسي انداز ورته ګوري، په صحافتي انداز د پښتو دپاره چې د کوم خدمت کړی دی، پښتو یې څنګه سوچه کولی، لکه څنګه چې په ترکي کې ټیک دی مصطفی کمال اتاتورک یو جنگجو سړی، یو بهادر انسان و، خپل ملک آزاد کړي، جوړ یې کړي. لیکن زما په نزد دغه تر ټولو لویه ښېګڼه دا وه، تر ټولو لویه ښېګڼه دا وه چې هغه یو لینګویج سوسایټي یې جوړه کړه، خپله ژبه د نورو ژبو څخه خلاصه کړه، خپله ژبه یې درلوده، هغه یې په صحیح انداز د سکول نظام جوړ کړي. او تر ما دلته پوه خلک شته، په عثمانیه خلافت په دور کې یا په باچهي کې په ګرده ترکي کې که پنځه په سلو کې پنځه دغه به خلک به آبادي هغه لوستي وو. نن په ترکي کې د خپلې ژبې د نظام، د خپلې ژبې د لوست، د خپلې ژبې د لارو چارو د کاروبار په بنیاد تر 95 زیات آبادي ده هغه لوستې ده چې لیټریټ ورته وایي. نو تاسو یې فرق ولیدئ، ډېر سړي ټیک دی یو ملک جوړ کړي، لیکن حقیقت دا دی چې ملک چلوونکي بیا خلک دي، هغه خلک چې هغه په دې خبر وي چې په جمهوري نظام کې چې کوم سړی دا زما کار پر مخ بیولی سي، دا سیاسي کار دی. دغه خو وجه ده چې ما او تعالی عوامو ته ځو او هغو ته پر یو منشور، پر یو آیین غواړو چې ووټ راکړي، چې دغه خلک چې بیا موږ استو بیا هغه کار وکړي ستاسو د زړه خبره. دغه رنګه انګریز دی چې انګلستان دی چې په هغه کې زه اوسېدلی یم، اوسېږم پکې، یا کار مې پکې کړی دی. هلته لیورپول یو ځای دی چې هلته ته ولاړ سې، د هغو خلکو چې کوم ګړدود دی په هغه د لندن والا نه پوهېږي. سکاټلینډ
بیا بل ته راګایږي. لیکن د هغو اخبار، د هغو ټلویزیون، د هغو تعلیم هغه په یو خاص ژبه دی چې هغه انګریزي ژبه ده چې دلته یې ما ورته وایو چې ما ورته دلته انګریزي ژبه زده کړو چې را زده کېږي چې ته په لیورپول کې کار کوې د یو ډاکټر په حیثیت. داسې وخت تېر شوی دی چې زه د هغو په ګردود نه پوهېدم. لیکن دوی په خپله یو خاص نظام دی، یو خاص طریقه یې ده. نو ځکه پکار دا دی چې موږ په دې پوه شو چې ډېرې کمزورۍ دي، ډېرې کامۍ دي. زموږ عوام به هم، زموږ سیاسي پارټیانې به هم، او زموږ دا دریځ پکار دا دی چې حکومت هم ریاست هم له بولانه تر چتراله یو داسې نظام جوړ شي چې په هغه کې موږ په یو انتظامي یونټ کې یو، او بیا زموږ تمام د سکول، د تعلیم، د علاج، لکه څنګه چې رحیم صاحب هم وویل، تمام کاروبار چې هغه په یوه ژبه او هغه زموږ په خپله ژبه. وخت کم دی، زه ستاسو وخت ډېر نه اخلم. بس یو دوه درې شعرونه چې راځئ چې په پښتو هم د پښتو خبرې وکړو. راځئ چې په پښتو هم د پښتو خبرې وکړو، او بیا تر جنګ له مخه خو یو څو خبرې وکړو چې مړه دي نه ماړه دي، پرې که سپي دي که سړي دي، د شپیان له دسترخانه د ریزو خبرې وکړو، او د خپلو له لاسو چې مو خپه مرۍ سي خلاصه، نو بیا به د پردیو د چړو خبرې وکړو. په نرمه پسته ژبه په ارامه هم کېدای سي، نو بیا ولې په خشم په لاسو خبرې وکړو. او راځئ چې شو او بدو ټولو ورځو ته یو موټ سو. راځئ چې شو او بدو ټولو ورځو ته یو موټ سو، د چغې، د اشر او د جرګو خبرې وکړو. او انعام که د اختر د خوشحالۍ غواړې جمیله، اول به څه د زغم او د روزو خبرې وکړو. ډېره مننه.